تیروي خو ژوندون ځان لپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. دارالنصر فاونډیشن کوم تنظیم چې دی د دې دا سوچ تاسو څنګه راچوت شو، دا کم وخت نه راچوت شوی؟ کم وخت چې داسې نیک قدم څوک اوچتوي دی او نیکۍ طرف ته سوچ کوي، خلک زیاتره تنقید هم په هغې باندې کوي چې یاره دا کار کې کیدای شي د دوی خپل څه غلط دي. تاسو ته داسې قسمه مسایل مخې ته راغلي وي؟ دې علاوه موږ سره داسې کینسر مریض شته چې هغوی چې علاج جاري دی، هغوی سره هغه شوکت خانم کې دي، خو د هغوی سره د لارې تلو کوم خرچه چې هغه تاسو پته چې د کینسر خو ډېر ګران علاج دی. دارلنصر فاونډیشن خدمت چې د هغې جاري دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ملګرو زه یم عزیز الحق محفوظوال، امید دی چې ښه به یې روغ جوړ کتونکو. دا وخت زه دارالنصر فاونډیشن آفس کې موجود یم. ما سره دا وخت دارالنصر فاونډیشن جنرال سیکرټري طارق جدون صاحب هم موجود دی. دارالنصر فاونډیشن د قوم د خدمت لپاره مختلف قسم حرکات کوي، که هغه داسې وي چې د خلکو د مدد وي، که هغه د لارو په حق لري، که هغه د یتیمانانو مدد کول وي، د هغوی دپاره قسمه قسم خرچ خوراک لیږي. نن راغلي یو د دوی سره به دارالنصر فاونډیشن په هکله خبرې اترې کوو. د دوی د وخت راکولو یو جهان مننه. خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه. اولنی کوېسچن خو زما دا دی چې یاره دا دارالنصر فاونډیشن کوم تنظیم چې دی د دې دا سوچ تاسو څنګه راچوت شو، دا کم وخت نه راچوت شوی و؟ د ټولو نه بیا خو د مخوزي نیوز ډېره مننه، تاسو په دې لنډ او تنګ وخت کې راغلی او دارالنصر فاونډیشن دا اواز دا غږ چې دا د عوام ته رسولو لپاره نو ستاسو ډېره مننه. اصل کې زلوق په خبره دا ده چې د انسان د زندګۍ یو مقصد دی. مقصد دا دی چې موږ چې د دنیا ته راتلو مقصد هم دا دی چې موږ د الله پاک عبادت وکړو. عبادت یوازې دا نه دی چې موږ لمونځ وکړو، موږ روژې ونیسو، موږ زکات ورکړو. د انسانیت کوم خدمت چې دی که نه چې د بل په کار راشي، لکه هغه شعر دی که نه، وایي چې تیروي خو ژوندون ځان لپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. ځان له خو هر سړی منډه تړلی وي، کاروبار کې دی، اړیکې خواري خسکې کوي که نه. نو د دې خو سوچ داسې راغی چې تاسو د نن نه تقریبا 16-14 میاشتې مخکې، یعنې په مای 2020 کې زه د کراچۍ نه رالم. نو کاغذ چوک زه د 15 کاله بعد راغلی وم. نو هلته زما زیات ټایم دی تنظیمونو کې شي او فکس سیټ او نور چې کوم دي داسې باقاعده حصه نه پاتې شي، خو دغه هر یو کې لکه ایز ا ورکر په ټولو کې پاتې شوی وم. نو زما د شروع نه چې د شوق و چېرې داسې یو فلاحي تنظیم چې نو د هغې کې به لکه د انسان ښېګړه به کېږي بغیر څه د لالچ او د غرضه. نو زه چې رالم ما ټول ملګرو ته وویل چې داسې یو تنظیم به جوړ کړو چې د خلکو ښېګړه به کېږي. انفرادي لحاظ سره هر سړی کوشش کوي چې د بل سره مې ښېګړه وکړي، خو که دا اجتماعي شکل کې شي نو دا ډېر خاص سري او لکه هغه د جمعه سره د الله پاک لاس وي که نه. نو دغه وکړو. بیا زموږ مهاجر صاحب چې دی زما ټیچر هم دی او ټیوټر هم دی او و چې څه زده کړي له مخکې راغلي د هغوی په وجه باندې وو. نو هغوی چې دي سره ما هغوی سره خبره کړو، نو هغوی یاره دا خو او ما ته دا دغه و چې لکه د هغوی لکه زموږ دغه سوچ میچینګ ومو. نو ما چې هغه خبره کړه نو هغه څونه پیسو هغه شوه خبره چې هغې چې دی هغه عملي شکل موږ ورکړو او دا پروس کال یې په 13 مای 2020 کې دی بیا موږ ګناه کېښودو. کم وخت چې داسې نیک قدم څوک اوچتوي دی او نیکۍ طرف ته سوچ کوي، خلک زیاتره تنقید هم په هغې باندې کوي چې یاره دا کار کې کیدای شي د دوی خپل څه غلط دي. تاسو ته داسې قسمه مسایل مخې ته راغلي وي یا نه راغلي؟ بلکل. کله چې موږ د بنیاد کېښودو نو ټولو کم دی د هغې کم کسان چې وو هغه ټول به وي چې دا دغه دي دوست په خپله څه مالداره هم نه دي. اول دا ده چې دا پیسې راغونډوي، سرسایه ده او زکات دی، صدقات دی، خیرات دی، نظرانه ده، فطرانه ده، جوار غنم شولي دي، دا راغونډوي. دا خو ډېر سپک کار دی، ځکه دلته یو کانسیپټ دی او دغه نو لکه ما تاسو ته وایي چې لکه موږ مونځ او روژه دا یوازې دا عبادت نه دی، نه یوازې دا اسلام دی. اسلام خو دا چې هغه خو لکه یوازې دا یو محدود موږ صرف دغه یو څو سیمو ته محدود کړل اسلام که نه. اوس که یو سړی غریب دی، که یو سړي سره د رزق وس نه کېږي، که هغه سره پیسې نشي، که هغه علاج پیسې نشي موږ سره دغه احساس شته نه چې د موږ څه حق شته که نشته. نو تنقید خو ډېر زیات کېده، ډېر زیات مخالفت او خبرې اترې پوه شو. خو موږ دا یو د شروع دا یو فیصله کړې چې یاره چې موږ به ته تنقید به کېږي، هر څه به کېږي، خو موږ به د چا تنقید ته دغه نه کوو. که هغه له موږ جواب ورکړو په کارکردګۍ به ورکړو. که موږ کې غلطي بلکل هغه تنقید وکړي
بیا موږ تنقید دی او که نه او موږ انشاءالله کارکردګي نو انشاءالله الله پاک عمل به چې هغه موږ سره وي الله پاک کوم سات چې هغه موږ سره نو ډېر زیات مشکلات خو شکر الحمدلله زمونږ کوم ورکر چې الله پاک د دغه سره د مدد سره چې د هغه هر څه چې هغه موږ فیس کړو شکر الحمدلله نن دارالنصر فاونډیشن زموږ چې کوم توقعاتو چې موږ خو چې دا 3 کال والی 4 کال والی زموږ ذهن کې یو سوچ دا دې سټیج ته رسي خو هغه په کال کې دنه چې هغه مرحله ته رسید دغه مین وجه دا چې موږ کوم یو خو ټیم ورکو ډېر ښه ورکران الله پاک راکړي بهترین دا غي نه علاوه چې د موږ چې کوم دی بل پدې کې اهم خبردار چې پدې کې دا ژوندۍ سره کم ترلې شوی هر قسم مستی چې هغه میډیکل فیلډ دی علاج معالجه چې وینې ضرورت دی دا غي علاوه طالب علمان چې کوم ته د ایجوکیشن کوم فیلډ چې تعلیم شوبه چې پاکي کړه مرسي وړ دي او د سکولونو چې کوم سرکاري پرایویټ دي دا کوم څه قسم مسلې دارالنصر فاونډیشن په وس کې خامخا به حل کوي بیا د دې علاوه چې کوم د رفاه عامه لکه په لار کوڅه کې سم مسلې مسایل او دارالنصر فاونډیشن هغه حل کول شي لکه مثال چوغا کالج سره واټه شو سکندري سره یا د برشکانې د افیس تاسو بار ولید دا کم کالوټ چې دی نو دا چې کوم دی د سیدا دا کار شو د دې نه علاوه چې کوم دی موږ د راشن تقسیم موږ په علاقه کې د ماچکنډي وی سی نه علاوه ویلیج کونسل موږ نو ټول سروې کړل موږ تقریبا 60 نمونه دي او هغه د اسماعیل خیلو د درې ویلیج کونسل غریب ترین خلک دي چې ملامت را د چا سترګي چې داغه نشتی د چا په کور کې زنانه بوډۍ دا پوښي داغه د ګټ وړ سوکستنه چا ته چې پوښي بوډا مشر کسته سپینګره او داغه شپه ګولونه دي داغه ګټ وړ سوکستنه دارالنصر فاونډیشن د خلکو ته پړمن ځل رسیدلې او جی دارالنصر فاونډیشن په میاش کې څومره خلکو ته غالبا خوراک ورکوي زمونږ خو دا دغه د چې موږ دا کوشش ته چې موږ ته دومره وسایل راشي زموږ تاسو د موږ په خپل شورا کې سان چې لکه ټول لکه د لوور میډل کلاس یو لکه د شي وغټ امیر به سوکستانه نو باقي دای چې لکه موږ چې موږ د وسایل په دومره حد کې راشي چې موږ دا کم د 60 کسان چې اوس موږ د بابا ایکسټند کوي یوازې اسماعیل خیل دا نه محدود موسی خیل ته وزو چوغا ته وزو پاپا چې د مخوزونو بار ته وزو خو لکه موږ دا کوشش دا لري چې را اوس په چترال کې کسان ته سورا شي خو موږ یې موږ فیر حل سره سټیبিলিټي راشي نو دا غره ان شاء الله موږ بار ته وزو نو موږ دا کوشش چې موږ دومره وسایل راشي چې موږ دا کم غریبان موږ چې کم زیات رسیدلو چې هغه په هر میاشت کې راشن ورکو د دې وجه موږ چې کم دي موږ 60 کسان چې هغه کې موږ په دې تیروته پر باندې د نن یو 300 میاشتې مخ کې په روزه کې موږ 42 کورونه راشن ورکړل هغه 42 کورونه راشن چې ورکړل هغه کې تقریبا 10 قسمه سامان وو د غوړو نه د چینای نه د وړو نه دا غین علاوه چې د مالګي پوری هغه هر شي چې هغه غستري په پرده قدر رسولې لکه سوشل میډیا خبر ورکړل خدای نه ورکړ چې موږ پلاني کس راشن ورکو صرف د راشن هغه کورش کړل چې دا یو ترغیب لپاره یا که څنګه سره تعاون کوي نو چې دا غوي مطلب دا چې دا کوئی دغه شی بے ځای نه کړي نو موږ ته کوشش دی چې دا اوس موږ زیات دا کوشش کوو 3 میاشتې بعد راشن ورکو سره موږ ته دومره وسایل راشي چې 60 کسان دي او کم سے کم چې یو کور پر راشن باندې خرچ راځي 4000 3500 دا تقریبا د میاشتې سیونیم لاکو تقریبا جوړیږي کنه بلکې دین زیات جوړیږي نو دا موږ سمې لکه چونکې علاقه چې دا کمزوري ده موږ دا کوشش ته چې موږ هر ځای ځان رسول دا وس لرونکو نه هر څه واغسته صدقات واغسته زکات واغسته او به وس رسول نو فل حال میاشت غو نه دي خو په 3 میاشت ورو میاشت موږ دا کوشش چې موږ 2 میاشت را کوشش به دا سټیپ بای سټیپ چې الله پاک نور وسره کې یو میاشت بعد چې موږ غوته راشن چې دا ورکړي خو یو خبر کوم د دې کې یوازې راشن نه لري تاسو په دې کې موږ سره مدرسې وړ دا موږ میاشت کې هغه پیسې ورکو کم طالب علمان چې دي دا خو خپل کتابونه نشي اخیستي هغه خپل فیس نشي ورکولې د علاوه موږ سره د شي کینسر مریض چې هغه چې علاج جاری دی هغه سره هغه شوکت خانم کې دي خو دا هغه د لارې تلو کوم خرچه چې هغه تاسو په دې د کینسر خو ډیر ګران علاج دی نو هغه لکه کرای ور سره نه د دین علاوه بل چې کم دي کم چاته وینه پکاري دارالنصر فاونډیشن خدمات چې دغه جاری دي او دارالنصر فاونډیشن کې مطلب تاسو ورکر چې یا څومره کسان دي غالبا خپل چې دا دارالنصر فاونډیشن دا کار کم چې چلای تنظیم چلای زموږ دارالنصر فاونډیشن ډیر بهترین کم تنظیمي کم ان ګراس روټ لیول چې دی کنه هغه د سیده چې زموږ 11 رکن شورا ده شورا چې دا ټول صاحب رائے پړه لګه کسان دي موږ چې څه هم کار کوو موږ په مشوره کوو میټینګ راوغواړو خبره اترو کوو چې چل راشن ورکوړي چاله پیسې ورکولي چې څه قسمه کې تعاون شي هغه
نو هغه به موږ داسې وکړو چې د هغوی لپاره هغه راشن هغه چې دی هغه فیصله وکړو 9 روپۍ شوره شوه دې علاوه موږ سره ورکړ دي تقریبا 50 روپۍ موږ سره ورکړ دي هغه د هر حلقې دي ما تاسو ته خبره کوله چې زموږ دغه دې طریقه ډېر چې منظم دی او دا کلی ته رسېدلی تاسو مثال در کوم زموږ دا کم د سرور د 3 ویسي چې دي په دې کې سنګړی ده سنګړی ویسي کې په خپل د سنګړی کلی خپل ټیم دی د مرکزو خپل ټیم دی هغه خپل صدر دی سیکرټري دی جنرال سیکرټري دغه هر څه پوره کابینټ دی مرکزي هم شته خو د هر ځای خپل شه د کوز پالنګ سره ځان خپل کابینټ دی د ګدیزو په ځان نه دی د نارنج ځان نه دی د کوز نارنج به ځان نه دی د ډوب ځان نه دی د دین علاوه د عجب ډېر کم د ورسس کم د کم چې ډمبر ورته وي هغه نه خته کم سایت چې ورته د کوزه بره ماره چې دغه ځان خپل ټیم دی نو لکه دې هر ځای لکه ډېر منظمه طریقه ده څوک تعاون کوي یا که په یو حال یو کلی کې یا په یو ځای کې سمسلې نو دغه هغه تنظیم کسان موجود دي هغه موږ په ټیم چې دا مسله به موږ څه چې کولای شو هغه به موږ کوو که داسې څوک زموږ په دې کتونکو کې چې دارالنصر سره هغوی څه مدد کول غواړي نو د دې خپل څه نمبر د موبایل هغه ووایي چې زموږ په کتونکو ته په سکرین باندې ښکاري هم خو نمبر تاسو دا داسې ده چې زموږ کم چې موږ سره 2 قسمه دغه دي زموږ سیکرټري خزانه دی د پیراګون پبلک سکول چې د هغې پرنسپل دی وایس او زموږ سیکرټري خزانه د شورا ممبر دی انور علي صاحب دی د هغوی نمبر تاسو په سکرین باندې ښکاري د هغې نه علاوه زموږ چې کوم پرمننټ ډونران چې مستقل اتیا کوونکي استادان دي یا ډاکټران دي یا نور چې دي هغوی چې تعاون کول غواړي نو هغې لپاره چې د مراد عالم صاحب دی هغوی زموږ چې د معاون خصوصي د سیکرټري خزانه چې هغه معاون دي د پرمننټ ډونرانو لپاره کوم مستقل اتیا کوونکي چې نو هغوی دغه نمبر دی تاسو په سکرین باندې ښکاري جی بل یو اهم سوال دا هم د تاریخ بای چې یاره کم خلک چې شولې درکوي جوار غنم درکوي هغوی دا سوچ به هم کوي چې یاره دا خو ملنګانو له ورکول پکار دي او مزید دې طرف ته به هغوی داسې په یو ښه نظر باندې نه ګوري چې یاره دلته کې خو پکار ده چې تاریخ دی دلته ناست دي به د دې سره څه کوي څه به نه کوي هغې باره کې تاسو کتونکو ته څه ویل غواړئ عزیز بھائی د دې بیسک کنسپټ خو د دارالنصر فاونډیشن چې کوم طریقه کار دی کنه هغه بالکل کوم چې اسلامي ریاست چې کومي پای کې هر څه بیت المال ته بخوره غونډې ده زکات صدقات هر څه شو چې هغه سیستم خوشته نه دارالنصر فاونډیشن چې دی هغوی دا کوشش وکړو چې کم زکات چې موږ ورکوو صدقات خیرات مخکې بچاله ورکول شوق بابا خیل براله نامعلومه کس په حقدار دی نه دی هغه ولاړو علاقې کې کس چې هغه دغه پاتې شو داسې خلک دي چې هغوی د خپل دغه وجې چې دغه خپل نوم نه لږ ماته غریبي مې ماته سشته نه پښتو معاشره ده تاسو ته پته ده دغه موږ د طریقه کار دی چې د کم زکات چې کم دی صدقات دي خاص کر د جوار غنم دي شولې دي زکات مخکې به دا وه چې خلکو به زکات بې ځای ورکړو بې ځای مطلب دا نه د ښه لکه د قصدن آمدن نه خو یو اګاهي نه وه اګاهي دا نه وه چې زکات لور له ورکړو زوی له ورکړو نوسیله کم چې په شریعت کې په هغو نه کېږي هغو له به ورکوو بس د کور وځه بس بیختې وځه هغه خبره وه موږ بیا چې دی هغه په هر ځای ته وګرځو د خپل ټیمان د ټولو چې دا خبر تاسو هر ځای ته ورسوئ دارالنصر فاونډیشن دې نه ورکوي خو بې ځایه دې نه ورکوي غریب دې ورکړي چې د غریب ښېګړو شي هغه یا د دارالنصر په لاس یا دغه کس په خپل لاس باندې نو هغې ډېر غټ اثر وکړو هغه ډېر غټه مسلې حل کړي بل زکات په خلکو دهقان له ورکوو دهقان خو زکات کېږي نه د دې نه علاوه چې بیا هغه دا کیمپین چې موږ وشلو نو ډېر خلکو ته د دې باره کې معلومات نه و نو هغه خلکو ته هغه اګاهي راله نو شکر الحمدلله موږ ته دا دړي چې کوم په دې غنمو سیزن کې موږ ته تقریبا 6 غنم چې هغه راغونډ شوي دي نو هغه به موږ دا وکړو چې دا هر ځای کې خپل ټیم دی هغه کې هغه ذمهوار کس هغه بورې تقسیم کړي بیا چې کله ترشلې یا دغه وشي غوبلې شي هغه شول جوار غنم چې هغه بیا راوځي شي بیا هغه موږ خرڅ کړو او خرڅ نه بعد چې په هغه پیسو باندې کم غریبانان چې کم د علاقې هغو له چې به موږ راشن چې هغه کور ته چې هغه ورسو تاریخ بای میډیکل فیسیلیټي هغې سره تاسو چې کومه خبره کوله په هغې کې ستاسو به مین کوم سهولیات د دې نه وروستو راځي دا اوس ما تاسو کومې وي چې موږ دا کولی شو چې موږ په آلوچ کې کوم چې پی ایم سی پرون میډیکل کمپلیکس کې مونی مجلس هسپتال دی پای کې ډاکټر صاحب دی اجاز الله صاحب یو په عبدالله خان ډاکټر صاحب دی په ظهور میډیکل کمپلیکس کې زموږ چې کوم دارالنصر فاونډیشن طرف نه کم مریض یې هلته هغه به فیس نه اخلي نور چې څومره ممکن سهولت هغه به له هم کوي خو دغه ورسره لکه دا خو ورسره هر مریض چې موږ دارالنصر فاونډیشن طرف لیوه یو دی 2 دی 5 دی لس دي چې هغه حقداري دارالنصر فاونډیشن طرف نه هغه پرچي وړي هغه به چې هغه پیسې ډالي بله خبره زموږ دا کوشش دی چې انشاءالله موږ به مستقبل قریب کې ډېر نږدې وخت کې زموږ دا کوشش دی چې موږ د مخوضو لپاره یو امبولانس بندوبست وکړي چې دارالنصر فاونډیشن الله پاک دومره وس ورکړي چې هغه چې موږ یو امبولانس واخلو پای کې غریب چې دغه خپل مریض چې دی
هغه په غیر سره دا ټینشن چې ما سره کرای نه ما سره مشکلات نه نو تاسو موږ دا کوشش چې ان شاء الله موږ د امبولانس یو پروګرام وکړو او موږ هغه کوشش کوو چې سم موږ ته د یو تعاون راوشي یا مدد راوشي او صدقات راشي ان شاء الله موږ دا کوو ان شاء الله مستقبل قریب کې. ډیره مننه. بس دغه بنیادی خبرې دي. هر چا ته پکار ده زموږ د پروګرام مقصد دا دی چې هر سړی ته پکار ده چې په خپل علاقه کې څه د خیر ښېګړې کار شروع کړي. او دلته دارالنصر فاونډیشن کم تنظیم چې دیو ته زه په دولاسه سلام کوم. واقعي ډېر د ښېګړې کارونه کوي، ډېر د ستایلو قابل دي. که هغه لار جوړول شي، که هغه دلته د غریبانو یتیمانو مدد کول شي، که هغه د مدرسې زیات طلبا دي د هغوی سره مدد کول شي، یا دغسې څنګه چې تاریخ به ووایي چې یاره شوکت خانم هسپتاله پورې کم مریضان چې د کینسر دي چې هغوی سره د لارې کم کرایه هغه ورکول دي. نو واقعي دا بنیادي کارونه دي. مزید الله دې وکړي چې دارالنصر فاونډیشن نور هم کامیاب شي او څوک چې هم د دارالنصر فاونډیشن سره تعاون کول غواړي نو هغوی دا نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. بس ملګرو اوس تاسو نه غواړو اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.